الصلاه والسلام مبارک دا اعلان وکړ چې نشته د لایق د عبادت فقط یو ذات دی چې هغه الله دی او زه د هغه معنی زه د هغه چې کوم دی پیغمبر مو د هغه رالېږلی رسول د ټولو نه مخکې ابولهب پاڅېد د نبي اسلام مبارک دشمنان چې نبي اسلام ورته خیرېږي خاص درته یو څه ووایم د ټولو نه مخکې څپېړه چې چلولې ده د ټولو نه مخکې ګزار په نبي اسلام چې راغلی دی د ټولو نه مخکې پټ اواز په نبي اسلام چې راغلی دی د ټولو نه مخکې درد نبي اسلام مبارک ته دا د خپل کورنۍ نه رارسېدلی چې د کور نه مټ آزاد شي که نه د کور نه پې خلک دغه وکړي بار خلکو نه لار جوړه شي بیا یو کاڼی راواغېسته نبي اسلام مبارک په دې تندي باندې وشتی او ټس یې وکړو نبوت والا وینه ترې راروانه شو نبي اسلام مبارک او دا یې ورته وویې تبا لک یا محمد ای محمد خدای دې تباه کړه نعوذ بالله دا خیرې ورته وکړې دا په نبی دا په رب باندې چرته لګېده چې زما محبوب ته دې وینم بهیږي زما محبوب ته دې کنځلم کېږي زما محبوب ته دې وینام کېږي زما محبوب ته دې درد رسي او زه رب دې داسې قسم دې د بره نه قرآن نازلېږي دا اواز راځي چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب الله دې د ابو لهب لاسونه تباه کړي رب وایي ما د ده دواړه لاسونه تباه کړه ما اغنى عنه ماله وما کسب د ده مال او کسب په دې باندې اوس بچېږي رب غوسه شو په دې باندې وامرأته یو د نبي اسلام د ده چې کومه چاچي وه هغه هم د نبي اسلام ډېره دغه وه ډېره دشمنه وه چې ورته پته ولګېده دا قرآن چې نازل شو پته ولګېده دا د دې تلاوت په صحابو کو د ده ښځې چې ام جمیل یې نوم و ورته پته ولګېده زما د خاوند بې حرمتي او بې عزتي کېږي او محمد ته اواز کوي چې دا زما کلام نه دی دا د رب کلام دی دا د اسمان نه راغلی دی دا فرښتې راوړی دی او رب ورته خیرې کوي دې نه غوسه ورله لوی ګټې راغېشته او محمد پسې به په کوڅو کې ګرځېده دشمنان د نبی اسلام مبارک ته تویم ګټه راغستا و چې وی کتل ام جمیل راوندې وی خپې بلې خپې ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روان دی د نبی اسلام مبارک په رفاقت کې را روان دی ورته وی د الله رسول ام جمیل په منډه راختا ده لاس کې ورسره کاڼی دی داسې ښکاره کېږي چې په تا باندې ګزار کوي نبی اسلام مبارک فرمایي وی د دې هغه دادام په ما ګزار نشي کولی قسم دی وی دا به په ما تېرېږي زه به ورته نه ښکارم کله چې ام جمیل ابوبکر صدیق ته راورسېده خوا کې ورسره نبی اسلام مبارک ولاړ دی تپوس ته کوي ابوبکر ملګری دې څه شو دی ورته حیران دی چې دا ما سره خوا کې ظالمي هغه ورته زما حفاظت به رب کوي وایي کله چې وایي خبرو مبرو کې دا کړه لاړه وایي ما ته چې د الله رسوله دا څه چل شو ورته نه ښکارېدی وایي رب دپاره نه فرښته د محمد دپاره راولېږلو په وزره کې اوچت کړی ورته سبحان الله